السلام علیکم ګرانو کتونکو پروګرام خیبر پاس سره زستاسو کوربه راحت شینواری سره د خپل همکار میراب افریدي یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو. ګرانو کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې پروګرام کې مونږ تاسو ته د خیبر پاس ثقافت، تاریخ، ډیولپمنٹ او پرابلمز خایو. نن ورځې پروګرام کې مونږ په لنډی کوتل کې یو ډیر تاریخي او سټریټیجیکلی امپورټنس لرونکي چیک پوسټ مچینۍ لراغلی یو او نن ورځې پروګرام کې به موږ تاسو ته د امیر تیمور چې دلته کم پانسیګار جوړ کړه او په سن 1300 نه تر 1400 په دوران کې هغې په حواله به یو معلوماتي رپورټ وړاندې کوو. موږ به لاندې پانسیګات لمزو ګورو به یم چې هغه وخت دا حکمران چې و دا څومره ظالم و، دلته ډېر قتلونه یې کړي دي او ډېرو خلکو له یې سزاګانې ورکړي دي. خو هغې نه اول ما سره دا وخت په مچینۍ چیک پوسټ کې د پولیټیکل ایډمنسټریشن طرفه ټاکلی شوی سپوکس پرسن زعفران افریدی موجود دی. زعفران افریدي نه به موږ پوښتنه وکړو چې خیبر پاس اوریدونکو ته لږ د پانسیګار په حواله چې څه معلومات تاسو لرئ هغه بیان کوي. زعفران افریدي په خیبر پاس کې درته هرکلی وایم. مهرباني ستاسو د راتګ هم ډېره مننه. ښه زعفران افریدي مونږ کتونکو ته لږ ووایه تاسو چې دا پانسیګات چې مونږ ته په نظر ښکاري دا تاسو څه معلومات لرئ، څه اهمیت لري؟ دا خو جی یو خاص اهمیت لري. دا جیل چې کوم دی دا د تیمور لنګ جیل خانه اور پانسیګار دی. دا کوم چې زمونږ طرف ته سلوپ دی دا تقریبا 45 ډیګری زاویې باندې سلوپ جوړ کړی شوی دی اور دا مکمل یو ټنل دی او بیا په دې ټنل کې د نن هغه مختلف قسم ته تیزدار بلیډونه او چړې چکوانې لګولي وو. نو هغه به چې چاته سزای موت ورکول هغه کس به پیله ټایټ وتړلو او بیا به یې دې کې د پاسه ډخ نه راپرېښلو. نو چې راپرېښله کس به خود بیا رولینګ په شکل کې راتونې لیټ په لیټ به واخیستلو بلیډونو به کس کټ کولو. نو کس به چې د اخري اینډ ته رارسېدو نو کس به یې ټوکړو خلط کې ترېنه بار ته راوتو یا کیمې په شکل کې به ترېنه بار ته راوتو. او دا چې کوم دی 1308 کې جوړ شوی دی او 1398 پورې دا بیا په استعمال کې راوستی دی. ها ډیره مننه زعفران افریدي. دلته کې چې څومره خلک ویزیټرز راځي تاسو هغوی له په دې حواله باندې بریفینګ ورکوئ، خلک څه فیل کوي دلته چې راځي؟ نو هغه ویزیټر چې کوم زیات تر دلته کې راځي او موږ ورته دې په هکله چې کوم دغه وایي چې دا د یو کیمې په یو مشینو نو هغه ډېر لکه زړه یې خفه شي، یو خوفناک غوندې کې دا هم دغه د جیلخانه ده نو هغه ډېر زیات خفه شي چې یاره په هغه ټیم کې هم دومره غټ ظالمان بادشاهان تیر شوي دي. جی مینوالو لکه څنګه چې زعفران افریدي وویل امیر تیمور چې و یا تیمور لنګ هغه یو ظالم سفه سالارو. په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې هغه ډېر تکړه سړی و، جنګجو، ډېر فتوحات یې حاصل کړي وو. خو ورسره تاریخ دا هم لیکي چې هغه ډېر ظالم حکمران و او چې چېرته تللی دی انتقام یې اخیستی او ډېر زیات قتلونه یې کړي خصوصا په بغداد کې، په ایران کې او ورسره په دلی کې. نو راځئ مینوالو چې موږ دا خوفناک منظر ته لاندې کوشو چې دا پانسیګات څنګه جوړ شوی او څنګه به هلته مجرمانو له سزا ورکړې ده او اوس دا پانسیګات په څه حالت کې دی. موږ سره اوسئ. کتونکو موږ مچینۍ چیک پوسټ نه را روانو لکه څرنګه تاسو سره زعفران افریدي خبرې وکړې. دا وخت موږ مچینۍ چیک پوسټ نه بالکل لاندې لنډي خانې نه لږ پاس تیمور لنګ پانسیګات ته راورسېدو. کیمرامین هجرت علي ته اول ګزارش کوم ستاسو ته دا لوکیشن وښیي. ګوره دا په تیمور لنګ پانسیګات ګس طرف ته دا پاک افغان لویه لاره ده، برم ټریفک دی، پاسم ټریفک دی او شاته چې کوم مشرق طرف ته بار هجرت علي وښوی هغه مچینۍ چیک پوسټ دی چېرته کې چې زعفران په دې پانسیګار په حواله خلکو له بریفینګ ورکوي. ګرانو کتونکو راځئ دې پانسیګات ته مونږ دننه نوځو. دا یو جیلخانه هم وه، یو پانسیګات هم و او یقین وکړئ چې مونږ راننوتو مونږ ته یره محسوس شوه. دلته کې په زرګونه قتلونه شوي، دلته کې ډېر بېرحمۍ سره قتلونه شوي، ډېر قیدیانو باندې سزای موت ختلی او داسې سزای موت چې وحشیانه طریقې سره سزای موت ورکړلی شوی. وختي مې درته وویل یو ځل بیا ورته یو تیمور پانسیګات دی لنډي کوتل کې لنډي خانې سره هغه به موږ تاریخي سیل تاسو ته کوو. تیمور یو سپه سالار و، یو جنګجو تکړه سړی و، مسلمان و، خو له بده مرغه هغه چې کوم فتوحات و، هغه چې کوم سلوک و، هغه چې کوم برتاو هغه تاریخ لیکي چې غیر اسلامي و. هغه ځکه چې دلته د ډېر زیات قتلونه کړي،
پوره خارونه تباہ کړي دي، ډیر زیات مرګونه یې کړي. اسلام د پاره یا هغه د پاره څه خدمت نه کړی او ویل کېږي چې هلاکو خان او چنګیز خان پسې تیمور چې د دویم نمبر ظالم کسو. راځي زه خپل همکار میراب شاه افریدي سره خبره کوم. تاسو د پانسیګات خایو ګرانو کتونکو دا وګورئ، موږ د پانسیګات ترانه وتو، هجرت علي دا دیوالونه لک خلکو ته وخوا، دا پانسیګات دیوالونه لک خلکو ته وخوا، دا دیوالونه دي دا وګوره زوړ طریقه تعمیرات ته. او دلته به چې تاریخ لیکي چې کله به مطلب دا چې دلته قیدیانو ته پانسي کېده نو هغه تیمور چې کم سپایانو دلته به ولاړو چوکس څوکۍ به یې کړه، ګوره دا ګرد چاپېر چې کم سپایانو پارې هغه وي. او دا چې کم کنسټرکشن یې دی دا مغلیا دور کنسټرکشن دی، اگر چې دومره مغلیا دور ټایم خو نو 1400 مطلب 400 کاله یې وشو، 1400 کې او یا 1308 کې جوړ شو او 1400 پورې تقریبا چې 1500 کاله یې کېږي یا څه کم او بیش 4.5 وسم مضبوط دی او نن سبا دور نه ډیر مضبوط دی. نو تاسو اندازه کولای شئ چې هغه وخت د سره چې کم ماهرینو هغه څومره تکړه. مینوالو لږ مخکې چې راشو دا وګورئ، دا هغه خونړی سورنګ دی، دا هغه خونړی سلوپ دی چې د سر نه تر ایخه پورې به دلته کې بلیډونه لګېدلي وو پتري، او هلته سر نه به یا چې کم کیدي به و هغه سر نه به راپرېښود او ایخ پورې به رالغړېده او دغه پترو باندې به سورای شو، لاندې به چې رارسېده نو هغه به بلکل ټک ټوک کیمه به تر جوړه وه. نو دلته ډېر زیات هغه شوي دي قتل و غارت شوی، مونږ اوس هم یره محسوسو او ډیر تاریخي ځای هم دی ځکه چې 4.5 کاله تاریخ لري. هجرت علي دا وښوی دا غره په سر باندې جوړ دی، پاس مارته وښو، مارته وختي مو ویل هغه طرفن څوکۍ دپاره نه دغه سوري دې طرف ته څوکۍ لپاره سوري. راځئ مینوالو چې پاس وخېږو ګرانو کتونکو چې پاس نه دا پانسیګات څنګه دی، هلته به موږ خپل همکار سره هم خبرې وکړو. ګرانو کتونکو دا وګورئ، دی چې تاسو یقین وکړئ چې مونږ په دې سلوب کې چې ولاړ یو د کې زرونه قتلونه شوي دي، ډېر بهرحمۍ سره قتلونه شوي، هغې باندې په تفصیل سره میراب شاه افریدي خبره وکړه. راځئ چې بار پانسیګات وګورو. پاس ګرانو کتونکو پروګرام دی خیبر پاس، زه یم ستاسو کوربه راحت شینواري، کیمرامین دی موږ سره هجرت علي افریدي او ما سره خپل همکار دی میراب افریدي. کتونکو تاسو ته معلومه ده چې نن ورځې موږ تاسو له په دې پروګرام کې یو خونخوار خونړی ځای تیمور پانسیګات لنډي کوتل سره وښایو. مخکې مې درته وویل چې تیمور پانسیګات چېرته دی او مچینۍ نه څومره فاصله کې دی او کوم ځای کې آباد دی. ځایي خبریال میراب افریدي نه زه دا پوښتنه کړم. میراب افریدي ټول نه اول خو راته دا وویل چې دې ځای ته ته راورسېدې تا څه محسوس کړه؟ راحت شینواري موږ چې د ځیله راورسېدو نو موږ باندې یو قسم له خوف و یره اوس ټینګې موږ دومره سخت ویرېدو چې زه تا په خپل الفاظو کې نشم بیانولی ځکه چې دا خوف و د یرې ځای دی. یقینا ډیر خوفناک ځای دی، ډیر قتلونه دلته شوي دي. ښه میراب افریدي لږ ووایه چې تیمور لنګ یا امیر تیمور چې کوم سپه سالار و هغه دا پانسیګات کوم مقصد دپاره جوړ کړی و، څومره کسان به دلته مړه شوي او څنګه سزا څنګه قید به دلته په خط؟ راحت شینواري تاسو په تفصیل سره خبرې وکړې او زه هم تاسو ته په تفصیل باندې سره لږې خبرې وکړم. دا چې کوم دی دا جیلخانه وه، دا د تیمور پانسیګات چې کوم دی دا پکې یو جیلخانه وه، دغه لاندې چې کوم پکې و دغه بلډ و دا په 45 انګل زاویه باندې چې کوم دی دا جوړ شوی و. کله به چې یو مجرم یو کس په جرم وکړو نو هغه مجرم به یې راوستو د جیلخانې له به یې راوستلو. نو دلته په جیلخانه کې به چې کوم دی هغه مجرم چې کوم دی څو ورځو لپاره ساتلو، هغه لپاره به چې کوم دی هغه نه به انویسټیګیشن کېدل که نه، نو هغه چې کله بیا به هغه جرم دا به چې کوم دی په ثابت شو هغه به مجرم شو، نو بیا به چې کوم دی په دې ځای کې ولا پانسي ورکوله. دغه هجرت علي به تاسو ته وښایي دغه چې کوم دی دا ځای کې به 13 بلیډونه لګېدل، د سر نه واخله تر ایخه پورې به چې کوم دی بلیډونه لګېدلي وو. یو کس مجرم به چې پکې راپرېښو نو د سر نه د ویخه پورې چې کوم دی هغه به په د بلیډونو کې روانو، د دې نه به کیمه جوړېده چې لاندې به راغه شو نو هغې نه به کیمه جوړه شوه. نو تیمور پانسیګات په حوالې سره خو راحت شینواري ډېرې خبرې، خو چې کله دا مجرم به د لاندې ځي له راورسېدو نو دې نه به کیمه جوړه وه. بیا به تیمور داسې کار کولو چې دا کیمه به یې راواخیسته نو دا کیمه به یې په بورې کې واچوله، نو دغه غوښه چې کومه د مجرم چې کومه غوښه وه دا به یې هم راواخیسته، دا به یې هم چې کوم دی تاریخ داسې وایي چې دا کیمې غوښه چې کومه دا به یې راواخیسته، دا به یې لرې
زیله یوړه په لرې ځای کې به چې کوم دی دا غوښه وغورځوله څه دپاره به یې غورځوله ځکه به یې غورځوله چې تیمور به ویل چې دا چې کوم دی مجرم دی دغه جرم کړی دی نو دا غوښه چې کوم دی هسې نه چې د دغې چې کوم دغه وایرس چې کوم دی دا په علاقه کې خور شي نو هغه یو داسې قسم ظالم بادشاه بل راحت شین تاسو چېرې څومره کسانو له به پکې پانسي ورکولي نو دلته چې کوم دی بې شماره کسانو له پکې پانسي ورکولي خو تاریخ اوسه پورې داسې نه لیکلي چې هغه پکې خپل چې کوم سپایانو هغو له پکې پانسي ورکولي وي راحت شینواري چې کله چې سامراجي قوتونو حمله وکړه په هندوستان باندې نو په تیمور پانسیګر کې چې دا کوم بلیډونه وو نو په قیمتي څیزونو کې دغه بلیډونه وو هغه یې ته یوړل وسټین کې چې کوم دی دغه بلیډونه چې کوم دی په لندن میوزیم کې چې کوم دی پراته دي بل تیمور به داسې کار کولو مجرم سره چې کله یو کس له پانسي ورکوي نو هغه له به یې سترګې تړلې دغه ظالم باچا به داسې کار کولو چې دغه به وله یوه سترګه به وله پټه کړه او بله سترګه به یې چې کوم دی د ښکاره وه څه دپاره به یې ښکاره دې دپاره به یې ښکاره وه دا خو دومره ظالم سړی و چې دا د لاندې ناویخه پورې چې کوم دی یکدم خو د انسان نسا نه خیږي که نه هغه خو په زخمي حالات کې ووی چې دغه چې کوم په دې باندې د سچویشن څه تېرېږي که نه نو ووی چې پرې چې دام دی ویني که نه نو د دې دپاره به یې چې کوم دی هغه مجرم به یوه سترګه چې کوم دی هغه به یې وله ښکاره کړې وه دوستانو ډېرې خوفناکې خبرې دي او میراب شاه افریدي ډېر تفصیل سره بیان کړ چې څومره ظلمونه دلته شوي او په کوم قسم طریقه باندې به خوفناکې طریقې سره قیدیانو له پانسي ورکوله تیمور پانسیګات ته پروګرام د خیبر پاس زم ستاسو کوربه راحت شینواري مچینۍ نه لږ لاندې لنډي خانې نه لږ پاس یعنی لنډي خانې او مچینۍ لنډي کوتل په منځ کې دا تیمور پانسیګات ته راځي ګرانو مینوالو تاسو ته یو بهر نم دی ویو خو چې نور هم اندازار ته ولګي چې دا څرنګه زاویه سره جوړ شوی او چې کم لوکیشن یې هغه نور څرنګه لیدل شي راځي کتونکو لکه څنګه مونږ ورته ویلو چې بار نه بار د تیمور لنګ پانسیګات خو دا وګورئ تیمور پانسیګات دا بالکل غره په سر باندې دی لاندې چې دی لنډي خانه ده او په ښي طرف ته یعنی تیمور لنګ پانسیګات ګس طرف ته هغه دی دا پاک افغان روډ دی میراب افریدي دلته خو مونږ خو ډېر ستړي شو لاره ډېره ښایسته جوړه وه مخکې دا نه وه اول راته دا ووایه چې دلته چې کوم لنډي کوتل له ویزیټرز راځي تیمور پانسیګات په حواله هغوی ته په کوم ځای کې څنګه معلومات ورکول کیږي او څوک دلته راخیږي هغه لپاره ځایي انتظامیه څه سهولتونه دلته مطلب ورکړي دي راحت شینواري میچنې چیک پوسټ باندې چې کوم دی کوم ویزیټر راشي نو په میچنې چیک پوسټ باندې هغه ته چې کوم دی نه صرف د تیمور پانسیګر بلکې د غونډې خیبر پاس چې کوم دی د خیبر چې کوم دی د هغې تاریخ په حواله سره چې کوم دی په تفصیل سره بریفینګ ورکول کیږي په هغې پاس میچنې چیک پوسټ په بریفینګ پوینټ باندې دلته یو ټیلیسکوپ هم پروت دی هغه ټیلیسکوپ په ذریعه باندې چې کوم دی هغو ته بیل بیل ځای ښایي چې دغه پانسیګر دی دغه تورخم دی دا پلانی ځای دی نو راحت شینواري سابق پولیټیکل ایجنټ خالد محمود چې کوم دی چې څومره تاریخي ځایونه په هغې باندې کار سټ کړی و چې هغې وایي چې دغو ځایونو چې کوم دی مرمت وشي ځکه چې دا خو ډېر زیات قیمتي ځایونه دي د دې دپاره ته سوچ وکړي نو ډېره زیاته اوږده لار ده د دې دپاره چې کوم دی خالد محمود پولیټیکل ایجنټ چې کوم دی هغه پاوډۍ جوړې کړي نو ویزیټر غواړي که نه چې مونږ وله ورم شو یو پاس ځای نه بریفینګ وله ورکړي که نه خو هغه دا خواهش وي چې کوم دی مونږ وله ورشو نو هغه پاوډۍ جوړې کړي بالکل ښه په اسانه طریقې سره چې کوم دی اوس وله راخطی هم شي ډېره مننه میراب شاه افریدي ګرانو دوستانو یو ډېر خوفناک سفر و موږ نن وکړ تیمور پانسیګاټ هم ورته وښول قیدخانه هم ورته وښوله او دا هم ورته وویل چې تاریخ کې لیکل کېږي چې دلته څومره قتل و غارت شوی او څومره بې دردۍ سره دلته خلکو ته سزا ورکړول شوې مینوالو اوس که هر څو دا تاریخ یو حصه ده خو بیا هم دلته چې څوک راشي هغه یره هغه خوف یقین وکړئ چې نن هم محسوسېږي موږ ته هم یره محسوس شوه نو دا یو تاریخ حصه جوړه شوې ده او په لنډي کوتل کې لنډي خانې سره لاندې مچینۍ نه لږ لاندې او لنډي خانې په منځ کې پاک افغان لویه لار باندې دا تیمور پانسیګاټ ته او تاسو کولی شئ چې د سیل وکړئ او تاریخ نه ځان خبر کړئ مینوالو همدې سره زموږ د نن ورځې پروګرام وخت سرته رسي انشاءالله چې بله ورځ به یو بل نوي پروګرام سره تاسو په خدمت کې حاضرېږو تاسو کولی شئ چې یوټیوب په لاره باندې یوټیوب باندې موږ چینل خیبر پاس سبسکرایب کړئ او د سره سره فیسبوک په لاره باندې هم موږ یو پیج جوړ کړی خیبر پاس پروګرام په نوم باندې هغه هم فالو کړئ چې تاسو د خیبر پاس بیلابیل پروګرامونه وګورئ ډیره مننه د الله په امان